الکلمة لفظ وزع لمانا مفرد. دا صرف نقش د مفرد یا با مجرور وي یا با مرفوع وي یا با منصوب وي. لنډه خبره مې پرون کړې وه. مفردین مجرور دی بنا په دې چې دا صفت د معنا دی او اتصاب د معنا په افراد سره په خوا د وضع نه دا مجازن دی او اعتبار د ما یکون ما یؤول الیه سره په اعتبار د ما یکون سره مفردین مجرور دی بنا په دې چې دا صفت د معنا دی او اتصاب د معنا په افراد سره په خوا د وضع نه دا مجازن دی په اعتبار د ما یکون سره. دا مفردین چې صفت د معنا شي نو دلته یو اعتراض دی او دا اعتراض په یو قاعده باندې بنا دی چې هغه قاعده دی یادی نو اعتراض به ته به پیش. قاعده دا ده چې کله یو فعل متعلق شي په یو مفعول پورې مفعول عامی حقیقتا وی کو حکما او بیا دغه مفعول موصوف په یو صفتی نو دا صفت به خارج کې مخکی دا صفت به مخکی یو فعل چې متعلق شي په یو مفعول پورې او دا مفعول موصوف په یو صفتی په بل تعبیر مقید په یو قیدی مقید په یو قیدی نو دا قید به په خارج کې مخکی قید به په خارج کې مخکی. ضربت زیدن راکبا دا ضرب واقع دی په زید زید مفعول دی دا مقید دی په یو قید چې راکبا دی نو رکوب په خارج کې مخکې دی د ضرب نه. رکوب اول زید راکبو نو بیا وروستو مضروب شو نو رکوب په خارج کې مخکې دی. دلته لمعنن جاری مجرور دی متعلق دی په وضع پورې وضع په کې عامل دی او لمعنن جاری مجرور دی جاری مجرور ته نحات مفعول به غیر صریح وی دا حکما مفعول به دی فعل په واقع دی چې وضع دی او دا لمعنن مقید په یو قید دی چې افراد دی ځکه افرادي صفت دی صفت قید د موصوفي نو دا افراد به اوس مخکې په خارج کې د معنا نه افراد به مخکې په خارج کې د معنا نه. فکرم شو ښه اوس افراد چې مخکې شو نو معنا هم رستو شوله بیا به د معنا هغه فعل هم رستوي ځکه فعل شبه فعل چې واقع په معمول په مفعولي او مفعول مقید په یو قیدی قید به په خارج کې مخکې نو قید بعد د فعل نه مخکې په خارج کې او د مفعول نه به مخکې او اصل به د فعل نه په خارج کې مخکې اصل به د فعل نه مخکې نو ضربت زیدن راکبا رکوب اصل کې د ضرب نه مخکې دی اول رکوب دی وروستو بیا ضرب دی. دلته وضع فعل دی واقع دی په لمعنن معنن مقید په یو قید دی چې افراد دی نو دا وضع به د افراد نه مخکې وضع به د افراد نه مخکې. قاعده څه شوله کله چې یو فعل واقعي په یو مفعول مقدم مفعول مقید په یو قیدی نو دا قید به مخکې په خارج کې دا قید به د چا نه مخکې د دې فعل نه به مخکې تعبیر کې زه وخته خطا شوم دا قید به د مفعول نه مخکې نه د دې فعل نه به مخکې. ضربت زیدن راکبا زید مقید په یو قید دی چې راکبا دی او نو دا رکوب په ضرب باندې مخکې دی خارج کې نو دلته وضع فعل دی او لمعنن مفعول دی او دا مفعول مقید په یو قید دی چې افراد دی نو دا افراد به د وزن په خارج کې مخکې ښه لیکن تاسو وایئ چې وضع په افراد مخکې ده دا قانون دی چې یو شی د چا دپاره وضع شي
د یوې معنا دپاره. نو اول د وضع لحاظي، بیا د معنا لحاظي، بیا د افراد ترکیب لحاظي. یو لفظ چې وضع شي د یو معنا دپاره، نو اول د وضع لحاظي وضع مخکې، بیا د معنا لحاظي، بیا د افراد ترکیب لحاظي. نو وضع خو مخکې ده او دلته افراد مخکې شو، نو دا څنګه چل دی؟ پوه شو په خبره باندې؟ خو چې قاعده د تنوع معلومه نو بیا نه کېږي. قاعده څه ده؟ فعل شبه فعل چې واقع شو په مفعول، مفعول موقعیت په یو قید و، نو دا قید به په خارج کې مخکې د فعل شبه فعل نه. نو وضع واقع شو په لمعنن، لمعنن موقعیت په یو قید شو چې افراد دی، نو افراد به مخکې د وضع نه. حالان کې مسله خدای چې وضع په افراد مخکې ده، نو دلته صفت راغی د معنا دپاره مخکې د وضع نه، حالان کې وضع مخکې ده. دا یو سوال دی. نو جواب: اتصاب د معنا په افراد سره پخوا د وضع نه دا مجازن دی په اعتبار د ما یکون سره. دا صفت اسم راته، نو موږ مخکې د وضع نه ولا دا صفت واقع کو چې زر دی چې راځي به، نو موږ ولا مخکې صفت واقع کو. د دې وضع نه ولا موږ مخکې افراد صفت کو چې زر دی دا صفت به راځي، نو موږ ولا مخکې صفت کو. اتصاب د معنا په افراد سره پخوا د وضع نه دا مجازن دی په اعتبار د ما یکون سره. چونی ته مولوي صاحب زر دی چې مولا بشي، نو مخکې ورته مولوي صاحب دا شوله. لکه دا حدیث دی: من قتل قتیلا فلو صلبه. څوک چې مړ کي مړی، نو سامان یې د ده شو. څوک چې مړ کي مړی، نو سامان یې د ده شو. نو خلک مړی وژني که ژوندی وژني؟ او حدیث کوي څوک چې مړ کي مړی، ذکر د مړي یم راتله ژوندی دی، خو دا ژوندی به مړ شي، نو مخکې ورته مړی ووایه. دا ژوندی به مړ شي، نو سامان به اخلي که نه، دا مجاهد، نو مخکې ورته مړی ووایه. پوه شو پې؟ دا افراد به صفت شي د وضع نه وروستو، ایسته وله مخکې صفت وګرځام. خو چې قاعده ته نه وي معلومه، په دې ټکي بیا سړی نه پوهېږي. یا مفردون مرفوع دی، دا نقش مرفوع دی بنا په دې چې دا صفت د لفظ دی. لفظ موصوب، مفردون صفت، دا مفردون مرفوع دی، صفت د لفظ دی. او نکته په تخالف د وصفینو کې، نکته په تخالف د وصفینو کې تنبیه دا په تقدم د وضع په افراد باندې ذاتن. نکته په تخالف د وصفینو کې تنبیه دا په تقدم د وضع په افراد باندې ذاتن. دا بله مسله ده. دا د نحو قاعده ده چې یو موصوف یو د هغه دپاره صفتین وي، نو د صفتینو منځ کې موافقه وي، یا به دواړه جملې یا به دواړه مفردي، او داسې نه کېږي چې یو جمله یو بل مفردي. د موصوف دپاره چې صفتین وي، نو صفتینو منځ کې موافقه وي، یا به دواړه جملې یا به دواړه مفردي، او داسې نه شي کېدی چې یو جمله شي بله مفرد شي. نو دې ځای کې د لفظ دوه صفته دي. یو صفت وضعه ده، او وضعه جمله ده، ځکه په وضعه کې هو ضمیر نائب فاعل دی. او بل صفت مفردون ده، او مفردون صيغه اسم مفعول ده، مفرد ده. نو دا د یو صفت نو یو موصوف دپاره دوه صفتونه رال، یوه جمله او بل مفرد. دا ولې؟ حالانکې د صفتانو منځ کې موافقه وي، یا به دواړه جملې یا به دواړه مفردي. نو جواب: دلته دا صفتین چې د یو بل نه مخالف شو، دې کې اشاره ده چې وضع په افراد مخکې ده، وضع په افراد مخکې ده. نکته په تخالف د وصفینو کې تنبیه ده په تقدم د وضع په افراد باندې ذاتن. نکته په تخالف د وصفینو کې تنبیه ده په تقدم د وضع په افراد باندې ذاتن. دې کې اشاره ده چې وضع په افراد مخکې ده، ځکه مخالفت وشو. لکه دال دی په دې باندې اتیان په صيغې د ماضي، لکه دال دی په دې باندې اتیان په صيغې د ماضي. دا وضع ولې ماضي ذکر شوه؟ لیکن دې ته اشاره ده چې وضع په افراد باندې مخکې ده. او معنا د متعلقاتو د وضع نه ده، لازم نشو فصل په اجنبي سره. معنا د متعلقاتو د وضع نه ده،
لازم نشو فصل په اجنبي سره. دا بله مسله ده. هغه دا چې د صفت او د موصوف په منځ کې به فصل نه وي. د مشهوره نحوه دا کاپیا او شرجامۍ وغیره په مشهوره نحوه روان دي. نو مشهوره نحوه دا ده چې د صفت او د موصوف په منځ کې به فصل نه وي. یو عامه نحوه ده لکه د فتاوو لکه الفیه ابن هشام رضی هغې قایل دي په فصل قرآن پاک کې شته وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. عظیم صفت د بلاء د په منځ کې من ربکم فاصل راغلی. نو عامه نحوه خو دغه ده چې فصل پکې جایز ده فتاوی د نحوه چې ګوري. لیکن مشهوره نحوه دا کتابونه خو په مشهوره نحوه روان دي نو فصل پکې په فصل قایل نه دي. او لمعنن خو فاصل شو ځکه چې لفظ موصوف دی او مفردن صفت دی نو د صفت په موصوف کې فصل راغی مابین صفت موصوف کې په لمعنن دا ولې راغی؟ نو جواب معنا د متعلقات د وضعانه دا لازم نشو فصل په اجنبي سره. دا لمعنن متعلق ده په وضعه پورې او وضعه صفت اول د لفظون ده. نو چې وضعه د لفظ صفت ده او لمعنن جار مجرور په وضعه پورې متعلق دي دا هم د متعلقات د صفت نه ده. نو دا اجنبي نه ده. دا اجنبي نه ده. لمعنن د متعلقات د وضعه نه ده لازم نشو فصل په اجنبي سره. لکه دا د صفت د متعلقاتو نه ده دا اجنبي نشو نو فصل ځکه جایز ده. یا مفردن منصوب ده بنا په دې چې دا حال ده د لمعنن نه یا د ضمیر نه چې په وضعه کې ده. مفردن چې منصوب شي نو حال بشي یا به د لمعنن نه حال شي. لمعنن جاری مجرور دی او جاری مجرور ته نحات مفعول به غیر صریح وي. او یا د ضمیر نه حال ده چې په وضعه کې ضمیر ده هو هغه نایب فاعل د وضعه ده نو دا هغه نه حال ده. نو مفرد منصوب ده بنا په دې چې دا حال ده د ضمیر نه په وضعه کې یا حال ده د لمعنن نه. او وضع اگر کو مقدمه ده په افراد باندې ذاتن وضع اگر کو مقدمه ده په افراد باندې ذاتن لیکن مقارنه ده زمانن لیکن مقارنه ده زمانن او مقارنت زمانی کافی ده د پاره د صحت د حالیت. مقارنت زمانی کافی ده د پاره د صحت د حالیت. دا مشهوره قاعده ده چې حال قید وي د پاره د عامل د ذل حال. جاء زید راکبا رکوب قید د مجیئت ته چې زید راغی هلکه په خپلو خپو راغی که په ګاډي کې راغی راکبا په ګاډي کې راغی. حال قید وي د پاره د عامل د ذل حال. او د حال او د عامل زمانه وي د حال او د عامل زمانه وي. جاء زید راکبا د رکوب او د مجیئت زمانه ولا. دلته یو سوال دی چې موږ حل کوم. سوال دا دی چې مفردن کو حال د لمعنن نه او کو حال وي د ضمیر نه په وضعه کې خو په دې دواړو صورتونو کې پکې عامل وضعه دی. وضع پکې عامل دی او د حال او د عامل په منځ کې خو معیت وي او وضع خو په افراد مخکې ده. ته وایې چې وضع په افراد باندې مخکې ده نو معیت رانغی. حالانکه د حال او د عامل په منځ کې به معیتی. نو جواب دا ده چې د حال او د عامل په منځ کې معیت شرط ده خو معیت زمانی پکې شرط ده او معیت ذاتی نه ده شرط. وضع په افراد باندې ذاتن مخکې ده زمانه د وضع د افراد یوه ده. یو لفظ چې واضح وضع کوي د یوې معنا دپاره واضح به په خپل تصور کې د وضع لحاظ اول کوي په خپل تصور کې بیا به د هغه نه وروستو د معنا لحاظ کوي بیا به د هغه نه وروستو د افراد لحاظ کوي. یو لفظ چې واضح وضع کوي د معنا دپاره اول به په خپل تصور کې د وضع لحاظ کوي بیا به د معنا لحاظ کوي بیا به د افراد لحاظ کوي. نو په دغه بنیاد وضع په افراد باندې
ذاتن مخکې شوله. لیکن خارج کې چې دا لفظ راځي نو خارج کې به وضع او معنا او افراد یو ځای راځي. خارج کې به وضع او معنا او افراد یو ځای راځي. نو وضع اگر کو مقدمه ده په افراد باندې ذاتن، لیکن مقارنه د زمانن او مقارنت زمانی کافی ده لپاره د صحت د حالیت. مقصد دا چې د حال او د عامل په منځ کې معیت شرط ده، خو زمانی شرط ده. زمانه د وضع او د مفرده نیوه ده، که وضع مخکې ده په ذات کې به مخکې زمانه یوه ده، ځکه مفرده حاش. وضع اگر کو مقدمه ده په افراد باندې ذاتن، لیکن مقارنه زمانن او مقارنت زمانی کافی ده لپاره د صحت د حالیت. دا به یاد ساتئ، یو اسم چې منصوبي نو د اسم منصوبه د پاره مخې ته الفی، اسم منصوبه ته مخې ته الف لیکي. رأیت زیدن، د زید مخې ته الف شته کو نشته؟ لیکن د اسم منصوبه مخې ته چې الف لیکي نو 15 شرطونه دی ولا. یو شرط دا چې نسب به قطعی د رفع او د جر احتمال به پکې نه، دا یو شرط. دویم شرط دا چې دا اسم منصوبه به مفردی تثنیه او جمع بنئ. اسم منصوبه به مفردی تثنیه او جمع بنئ، تثنیه او جمع بنئ. دریم شرط دا چې دا اسم منصوبه به مذکری مؤنث بنئ. څلورم شرط دا ان تی د تانیث باب کې نه، اسم منصوبه مذکری تی د تانیث باب کې نه. څلورم شرط چې اسم منصوبه به منصرفی غیر منصرف بنئ، اسم منصوبه به منصرفی غیر منصرف بنئ. پنځم شرط په اخر کې به الف مقصوره او الف ممدوده نه وي. پام کوئ، شرط اول نصب یقینی در په جر احتمال باب کې نه. شرط ثانی مفرد به تثنیه او جمع بنئ. شرط ثالث مذکر به په اخر کې به ته نه، ته د تانیث نه. شرط رابع منصرف به غیر منصرف بنئ. شرط خامس په اخر کې به الف مقصوره او الف ممدوده نه. دا 15 واړه شرطونه چې پکې معنی مخې ته به الف لیکي. رأیت زیدن، زید کې دا ټول شرطونه شته، مخې ته الف لیکلی شو. اوس مفردن منصوب شو، مخې ته الف نشته. منصرف هم ده، مفرد هم ده، مذکر هم ده، الف مقصوره ممدم نشته، خو نصب یقیني نه ده، د رفع او د جر احتمال پکې شته. لہذا مخې ته الف ونې لیکلی شو، ولو که دا اسم منصوبه شو. بس ده وهي اسم مفعول.